السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زستا سورول اسحاق خان. دوستانو یسو روزونه جان حبیب لګیا دی بار بار په الف خان شیرپاو باندې الزام لګی. خدا الزام څه غپ نه دی. ویلي دا الزام زمو د تاسو د پښتنو د خويندو میندو عزت باندې دا الزام جان حبیب لګی. آیا دا حقیقت دی کدا غلط ہے؟ اوس دیو باره کې ما یو ویډیو کلیپ راوړی. پهله دا جان حبیب د ویډیو کلیپ تاسو وګورو واورو بیا راځو یې څو خبرې رونی کوو. الف خان शेरपाव फाउंडेशन एक नंबर चोर एक नंबर गणकप जो कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, अरब इमारात और तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक से उनके लिए फंड आते हैं ताकि गरीबों की दादरसी हो सके. वो लोगों को आर्टिफिशियल तौर पे रुला जला के आप लोगों के सामने पेश करता है और उन लोगों को, उनकी लड़कियों को फिर ये ब्लैकमेल करके उनको खानों, FIA, पुलिस और पुलिस के आला अफसरान के आगे पेश किया जाता है और वहां से वो लड़कियां पंजाब की तरफ स्मगल की जाती हैं और उनको गलत धंधे पे इस्तेमाल किया जाता है. लिहाजा मैं अब की बाकी बातें पश्तो में करूंगा. उस पता सुबह नजर साओ रमा अवागबा स्तासो अकल वो नमनी चिदा अलफ खान शेरपाव पसेदा जानबी बोले खते दे और सकारे दे. جانبی ماما یو بل اهم خبر تکوم چې دا الف خان شیرپاو چې دی دا غلطی ویډیو جوړي هغه چې موږ به ورته بربنډې ویډیوګانې جوړي او بیا چې دی هغه خلک ښځې هغه چې دی هغه بیا بلیک میل کوي. نو ټولو کې اهم مسله خو دا ده چې په دې باندې موږ راغونډ شو دا مسله اوچته کړو چې دا بې حرمتي او دا غلط دغه چې دی دا بلیک میلینګ چې دی دا بند شي. دے زیزی کی رمنڈی کولاو کڑلا اتمانزو کی دی رمنڈی کولاو کا 400 کی دی رمنڈی کولاو کا پا شیرپاو کی دی رمنڈی کولاو کڑلا پا ملکن کی دی رمنڈی کولاو کا پا بٹخیلہ کی دی رمنڈی کولاو کا چی آغا ٹول نران خلق دی ٹول خانان دی دا جب نور کولو والا دے ظالم بچکی دا کچکولی نیولے دے او گرزی لگیا دے گرزی د خدای لپاره خو پیشو منګک نه نیسی او دا 5% خبره غلطه ده. 5% هغه خزله ور کوي 95% خپللی او په 5% کې هغه بربندای داغي تصویرانو باسي داغي ویډیو جوړي هغه پابند کوي چې دا چرته خلینه خبرونه باسي. تاسو غواړئ چې تاسو خويندې میندو ویډیوګانې جوړ شي. یو بے غیرت هم تاسو کې د سنشتا چې هغه دې تبد وي سو کوئی پروف ورکا سو کوئی دای پروف او دسی بیرتا لس پروف نورو خیم. نو دای الزام نده دا حقیقت چی ما سویل دی زما پا ویڈیو کی ما حقیقت ویلے دے تدلتا دی دا خلقو عزتونا لوٹ کرو دا مسافرون دے پیسیو گوالی دا بے غیرت بچیا اغو پا سعودی عرب کی ناستو تاتے پیسی ستا خور تراو لے گلے جی نکی تا دا تنگینا و دا بلزینا و دا بلزینا را غواڑی غلط حرکتونا و اثرتا پا 400 کی واده د یو سړیم بار نه کې کم خزه چې هغه ته 400 ته راشو کم سړی چې د زنا خانه اډه دی جوړه کا 400 کې تا ته ویم کته د یو مورو یو پلار نه پیدا ما در باندې ته الزام لګولې پما نو کدا الزام هم دی او دروغ هم دی نو ته د کم خوټ نه پیدا چې ته د مان ته پوسو نه کی تا نو انتهایی بے غیرت دله انسان ډوبل شتنه چې تا ته ز لایف پروګرام کې پتا زه دروغ راوړم ستا د خولې خبره زه پتا دروغ راوړم زه دروغ ویم نو راشه ماله کنه دلته د دې ټولې دنیا مخامخ کښېنه او ځان سره توپ هم راوړه. جی ملګرو تاسو د جان حبیب والا کلیپ واورید هغه د باندې دا سالور 15 الزامونه لګي. پهلا غدا یې چې د الف خان شیرپاو کون فاونډیشن کولاو کړی دی په نامه باندې د جنکې رولي دلته کې بیا د زنه دعوت ودونه کې بیا غاب چلی دویم غدا یې د سرکاري افسرانو ته ورکي او د دې جن سرکاري افسرانو ته د جنکې د جن سپلې کوي. مطلب دا یو رندي خانه دی کولاو کړی دا د جان حبیب الزام دی په الف خان شیرپاو باندې. خدا څه ګب خبر نه دی چې تم کیمرا ځان ته ولګو یا موبایل ځان ته ولګو رويچت سا یو معاشري بني یا یو سړی بني یا عزت بني او الزام ته ولګو. زه ټول پښتنو ته ریکوست کوم چې تاسو اوس راپاسو دی په باره کې
ټول هر یو سړی خپلې ویډیوګانې ریکارډ کو دا یوه مطالبه صرف دا ټول وکړو چې آیا که دې چیرې حقیقت وي نو الف خان شیرپاو ته دا بند کړي، که بیا د چیرې دا حقیقت نه وي نو جن حبیب غلط الزامونه لګوي بیا د جن حبیب ته سزا میلاو شي. زه دې کې الف خان شیرپاو نه دا مطالبه کوم، زه الف خان شیرپاو ته دا ریکویسټ کوم دې ویډیو کې څه دا الزام څکون دی دا تا ذات پورې هم دی دا د ټولو پښتنو پورې هم دی. تا ته پکار دا دی چې که تا سره ثبوت وي چې شی وي خو صحیح دی که نه وي ته لاړ شه دې باندې لیګل کیس وکړه، لیګل کیس وکړه ټولو پښتنو ته وایه چې زه لیګل کیس کوم. که چیرې بیا ته لیګل کیس نشي کولی نو راشه ورسره کښېنه مخامخ. دا الزام د ټولو پښتنو په عزت باندې دی، دا ټولو پښتنو په تورسرو باندې د الزام لګېدلی شوی دی. او دویم دی چې زه د خیبر پښتونخوا پولیس ډپارټمنټ نه دا التجا کوم چې هغو د باندې د خپله انکوایري وکړي، هغو د خپل انویسټیګیشن پکې وکړي، ځکه چې د پولیس ډپارټمنټ هم پکې الزام راغلی دی، په هغو باندې هم د الزام لګېدلی دی چې الف خان شیرپاو دې ځنه د یتیمانې جینکۍ او د جینۍ دې ځنه هلته هغو ته وروړي هغوی استعمالوي. نو دا ډېره داسې ګپ خبره نه ده، ډېره غټ الزام دی ټولو پښتنو باندې. دغې څومره جن حبیب غونډ ځایونه یاد کړي دي، مومند ایجنسي، بډخیله، تنګی او چرساده او مردان او صوابۍ ټول دا علاقې یادې کړي دي. دا ټول علاقې کې د موږ خویندې میندې دي. دا خو د ګپ د ټوکې خبرې نه دي. په دې باندې تاسو بالکل کیننو، دې باندې چپ نه شو، دې باندې راویچت شو. څومره سوشل ورکران دي هغونه ما دا التجا دی چې دې باندې راپاسو یک یوه مطالبه صرف وکړو چې دا خبره د راشي پښتنو ته دا خبره واضح شي. آیا جن حبیب غلط دی؟ آیا الف خان شیرپاو غلط دی؟ خبره د پښتنو ته سپینه شي. ویلې دي کې د پښتو د عزت او د ناموس پورې دا خبره راغلې دي، د عزت ته دا خبره راغلې دي، یتیمانو عزت ته دا خبره راغلې دي. اوس دا د خبره د منځ ته د راشي، د اردواړه د یا راشي سره کینی یا د اردواړه لاړ شي کیس وکړي یا د اردواړه د خبره د پښتنو ته سپینه کړي. دا مطالبه دی، دا مطالبه به مو بار بار کوو، دا ویډیو به مو بار بار جوړو او ټولو پښتنو نه ما دا التجا اخري کې چې څومره سوشل ورکران دي دې باندې ویډیوګانې جوړ کړو. د یک یو مطالبه جن حبیب و الف خان شیرپاو نه وکړو چې دا الزام کلیر کړي. ډېره مننه، ډېره شکریه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.